زموږ خلک وایي دا موسیقي د روح غذا ده او دا مسله بالکل په احتیاط سره سړی ونه وایي تعبیر په ونه کې ځکه د کفر خطر ځینې ډېر خلک ډېر دا خبرې کوي موسیقي وایي د روح غذا ده نو دی هلته ویلي و چې زموږ روح خو اوس په موسیقي مختص وی د غذا یې دغه پر بنده کې ذاتي ختمیږي او دا خبره په ټولنه کې مستعملیږي سخته ګناه ده څوک بیا وایي ډول د پښتنو ثقافت یعنی پښتانه ډومان دي دغه مطلب دا خبرې له دې واجب کوي چې څنګه پر فجور باندې خلکو ته ترغیب ورکړي دا دواړې خبرې غلطي بلکې د روح غذا د شی په اصل کې الله جل جلاله ستا روح ته کومه غذا مقرره کړې سوره یونس کې به غالبا آیات راځي کله یوسف سے روح واته د په سوره رات کې ده الا بذکر الله تطمئن القلوب د روح غذا د زړه غذا دلته یو مسله ده یو روح بولی یو نفس بولی یو قلب بولی یو عقل بولی دا څلور لفظونه دي روح ده نفس ده قلب ده عقل ده دا څلور لفظونه دي دا څلور لفظونه چې دي مصداق یو شی ده قلب روح یو خو قلب هغه غوښه ده د انسان په بدن کې هغه قلب حقیقي نه ده قلب هغه ده چې له دغې غوښې سره تعلق د دغې ته درس ورکوي د دغه غذا الله جل جلاله د اعلی ذکر مقرر کړی ده ته وا موسیقي غذا ده نو دا بیخي د قرآن په خلاف خبر ده موږ خو هلاک په دغه باندې یو چې د مسلمانۍ دعوه کوو مګر مسلمانۍ را معلومه نه ده چې څه پر خوله راوایي نو د روح غذا چې ده دا د الله جل جلاله ذکر ده